ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ولا تؤمنوا خبر ممنئ إلا لمن تبع مگر دا هغه چا خبر او منئ چې څوک تابعدار وي دینکم استاسو د دین قل اے پیغمبر دو توایا ان الهدى یقینا دین اسلام او رہنمائی هدى الله اغا ہدایت او رہنمائی دا اللہ دا 73 نمبر آیت سورہ بقرہ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم چور کی یو تن د دیتا پشان د هغه چې درکړه دیتا سوتا او یحاجوکم یا دوی جګړو کې تاسو سره عند ربکم په دربار دربستاسو کې قل ورته وای ان الفضل بيد الله فضل د الله په اختیار کې ورکوي چاته چې وړي والله والله واسع علیم لو علم ولا ده يختص برحمته من يشاء خاص کوي الله تعالی خپل رحمت هغه چاته چې وړي والله والله ذو الفضل العظیم خوند لوی فضل له دغه زینا وم قباحت د يهودو ذکر کوي چې دوی د دین اسلام او د مسلمانانو سره د بغض حسد هغه انتها ته رسیدلی وو کله یو منسوبه جوړوي کله بل منسوبه جوړي سنسا طریقې باندې دین اسلام د پاره دوی رکاوټونه جوړوي او د مسلمانانو د بدځونه کولو د پاره د هغه سوچ فکر د الله نه اډاړولو د پاره دوی مختلفي حربي او مختلفي منسوبي جوړوي لکه نن زمانه کې کومه تاسو سوچ او فکر وکړو نن د عالم اسلام او د تمام مسلمانانو ایبه پکې خلک عام طور باندې کچري مونږ تاسو نظر واچو نو زمون د ټول مسلمانانو هغه سوچ او فکر هغه کوم طرف ته لاړ نن پک چکم مادي سيزو دي زمونږه په هغه باندې یقین به فکر هغه طرف ته وخته دا د يهودو سازشونه دي د هر زمانه خپل مناسب سازشونه کوي دیتا غزو الفکری ولیکی گی پخوان با دا ترو دا ٹوپکو جگڑا باو بیا خبر ٹینکونو تلاڑا و جازونو تا مسائلو تلاڑا وس دا جنگونو سوگنا کہ وس فکری جنگونو شروع دی بعالم دنیا دا مسلمانانو سوچ او فکر دا ختمول دا اللہ دربارنا دا اللہ نن رشتیا ہوئے چې حقیقت باندې سړی سوچو کې ګر نن د دین نمونږ سور استړیو نمبر 1 نمبر 2 دا دین مونږ ته سونا یو وزګار خلق کار اخکارو دیتا غزو الفکری ویلے کیگی دا تاسو پا نیٹ بانیم سرچ کولے شئ چنن سبا پا عالمی دنیا کی کم جنگ شروع دے
زما پوری هر سړی دې طرف ته اړول بس حق حیران دي خلک سو یو باندې کوي سو بل باندې کوي سو بل باندې کوي او داسي فکری جنگ شروع د مسلمانانو یو زمانہ به داسي راضیات ساتي اکثر دا خبرو کوونکو کې بیان نه داسي زمانہ براشي تاسو وګورئ زما استاد د ډکېدل او فزیدل بټن مونږ دا وسره يهودي پلاس کې وي هغه وړي په موته به قرآن ولاوي باندې بیا هر سره وي چې لکه دا اسلام په خیر شر سره په خیر شو سره کوي خراب وي نن بهر ملکونه زموږ مسلمانانو معاشره کې بهر خرابې ډېرې دي دلته ډېری دي دا غي وجه هم دغه ده چې د دې مسلمانانو چې کوم غزو الفکری ورته ولکې فکری جنگ هغه کې هغه کامیاب شوی نن قتل موت نن هر قسمه ګناه چې دا موږ کې برته په بهر حال د يهودو دا اول نمبر سازش دی په آیت کریمه کې د پیغمبر اسلام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف او د قران خلاف شروع کړه پرون سونه خطرناک منصوبه جوړه کړیا نن د اغینه سوا بل خطرناک منصوبه ده او منصوبه دا ده درې خبرې دي اوله خبره ده ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ګور دبل چا د مسلمانانو نصيحت واز نصيحت تقریر بیان تبغل نه نسي دا د يهودو سازش که تاسو همیشه چې بیان او پابندي ولګواله چې نن ورستو زمون یو کسب د مسلمانانو واز نصيحت تقریر بناوي اگر چا واوري په هغه بدونه جرمانه نمبر 1 دویم نمبر خبره اخبار يهودو دا خبره وکړه چې دا مسلمانان د دې اهل ندي چې دوی ته الله کتاب ورکو پیغمبرو کې د دوی دا پیغمبر نعوذ بالله درو وي د کتابو صحیح نه دی ځکه دا مسلمانان د دې لایق نه دي که دوی لایق وي نو د دې حالات ته وګوره پخپو کې پیسار نشته پتنې جامع پورا نشته او دوی چې مونږ په حق دین اوس مونږ په حق دین باندې یو ځکه څنګه دنیوي حالات ته وګوره سونه خلک دریم نمبر خبره اب انشاءاللہ سبا آیت کی رش ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم وز دا مرض من مسلمانانو کشته دی او کنشته دی شته کنه فقہ شته دی څنګه شته دا پته ګوره مونږ هر یو مسلمان ځان تخپل وړل جوړ کړی دیګره او په خپل ډلې کې مونږ دومره تعصب او بغض او حسد ورچولې دي چې دا کېدې نشي چې یو ډلې والا د بل ډلې بیان او خبره دا کېدې نشي چې یو فرقه والا د بل فرقه حتی چې هغه سب ناس تم نه فسای دا سازش څونه کامیاب دي دلته شکر وباسه یو ډله ده چې لږه څه لاړ شي حق حیران شي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم بل ما یو بیان چرته شرشو زموږ مسلمانان دي یو مولاد ما ته ټلیفون وکړ چې دا بیان خو ته ډیر زیاته کومه ولا ویلا خلک ته نسی به خبره ورسو مې پریدا مړه خدا راته دې سونه درکړي تاره سونه درکړي زمون د مسلمانانو نه اوی قران اوري نه واز نصيحت اوري او نه زموږ د پیغمبر احادیث اوري امون الحمدلله کم چې دا ویني فلم وسی
صحیح ده که غلط ده کم چې دا غوی نوی فیلم راوزی کم چې غوی نوی ډرامه راوزی حتی کی اتفاقی بچو سره د اتوار پشپمونده نسو اتوار پشپ باندې لکه څنګه چې په خوا به مسلمانانو عادت داو چې جمعې پشپ به راغون شول او تلاوت به وکړو منځونه به وکړو ختمونه به وکړو مسلمانانو په خواني عادت وکړ اوس موجوده دور کې موږ په دې شکر وباسو غټ کار دی دا هغه هر یو ډرامې ته دا هغه هر یو فلم ته اتفاقی تور باندې د ثواب په نس سره د بچونه ورته نشو او بیا زر زر د کور کارونه کو چې ډرامه قضا نشي ډرامه څه نشي قضا نشي خدا وللیدو چې زر زر د کور کار او چې تلاوت پاتې نشي او زمانه موږ پاتې نشي تعلیم د کور کې کیږي هغه چې په زمانه قضا نشي بهرحال ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم چاته بجاړه چاته وایي نو خو صرف دا یو چې پرز د قیامت زموږ روان رسول الله سبحانه چي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم خبر ممنه د دې مسلمانانو د دوی واعظ ماوري د دوی نصيحتونه ماوري د دوی قران ماوري د دوی کتابونه مګوري الا لمن تبع دينكم مگر دا هغه چا کتابونه ګوري دا هغه چا بیانونه اوري تبع دينكم جستاسو د دین تابعدار وي دي ځکه علماء یو بهترینه مسله لیکلي ده ډیره خاصه مسله ده مسله ده وای سړی دین کله ورانی او سړی په شبهات کې کله ورګنل شي وای کله چې مسلمان دا خپل د وخت پابندۍ خیال ونه ساتي د وخت پابندۍ خیال ونه ساتي او دویمه خبره د مسلمان دین کله ورانیږي کله چې مسلمان ته خپل دین مسائل پته نه عقیدې پته نه او دې ته هر څو وخت کې لګیاوي دي وخت ته چولې روان لکه څنګه يهودو ته قل پیغمبر دې ته وا ان الهدى هدى الله ان الهدى هدى الله یقینا هدایت هغه هدایت د الله له ايوتا احد مثل ما اوتيتم دوی دا پابندی ولې ولګولا قل ان الهدى هدى الله دا جمله معترضه په منځ کې اثر راغلی ده اصل کې معنی د آیت هغه ايوتا سره ده ایمان د دوی خبره په منه کتابونه مګوره ولې ځکه ايوتا احد مثل ما اوتيتم دا خلک د دې لایق نه دي چې اے يهود تاسو ډیر تعلیم یافته غن خلګي تاسو د جسم ملاو شي دي کنه تاسو د تورات ملاو شوې دي پیغمبر درغلې دي نو دا مسلمانان دون لایق نه دي چې دوی له مرش دوی دروغ وي دی دا ما وای زګه یو صحابي دی فردوس طفیل دوسی رضی الله تعالی عنہ اوله کې کافر مکی معظمه تراغه عمره پنځت باندې عمره کوم وقالت کراغه ابو جهل دلی ولا روړه وکړه ډېر راشه درشه اکرام ولا وکړه او ورته ته عمره رضی الله عنه وسړی دی او باغی باندې بیماری لګونه شوه پیغمبر علی السلام ته لګیا نعوذ بالله او سړی دی دا عبد المطلب نسه ابو طالب وراره او دماغي حالات خلدي خراب شي دي او چرته ورته خبري وانه داغه چې چا خبري اوریدلې دي خپل دین پر خو دی وسړي باندې غټ اثر بهر حال طفیل دوسی سے کوئی زرارم ما په خپل علوم کې شوړې کې خو دي مالوچان مې ورمنډ بای وټم کې مې بیت الله طواف کو سوچ مې کړه کته دومره پوهه سره او خشاعر سره ته هر سره پوهه تراشي سره وې ساخر وزرال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاطره ما ورته چې دې چل مالي سره ورېدلې چې پتا باندې سم بیماری او زګ مال چې څوک دې مرض والا بیمار راغلی د مادم کړي دی الله ولا شفا ورکړي مشرک والله مدي کې مشرک وسره وایته خپل مرض ماته وي چې زدا دم کوم چې الله تعالی شفا ده داخله وداله ولا شیطان دی چل تسوا هغه ورته
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا دا خطبه ورته دا تفعل وي ما ورته چې تبه دا و بیا وي ما ورته درم زلته به و بیا پیغمبر علی السلام ماته وي ما ورته نور خبرې بیا کو خلاص راځي ایمان راوړل ایمان راوړل دا خو دا ظالمان دي جاهل خلق دي دوه ما ته په دې بیماری ده ته